اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروغ حرام دي. نن چې کوم حدیث مبارک وایو هدي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره بیان کړې ده چې همیشه دروغ ویل دا د منافق نښه ده. منافقانو نښې ښودلی شوي دي، څلور نښې ښودلی شوي دي. په هغه نښو کې یوه نښه دروغ ویل دي. 1543 نمبر حدیث مبارک دے 1543. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، دا حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دی. عبداللہ په خپلم صحابی دی او پلار عمر بن عاص اغم صحابی دی. پلار او زوی دواړه صحابیان دي. الله پاک دې دواړو ناراضي شي. الله پاک دې د ځان ناراضي کی. زما او ستاسو د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترین بدلی ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی: اربع، څلور خصلتونه داسې دي، څلور خویونه، من کن فیه، چې چا کې دا څلور خصلتونه موجودي، چې چا کې دا څلور خصلتونه موجودي، کان منافقا خالصا، نو دا سوچا منافق دی. چې چا کې دا څلور خویونه وي هغه سوچا منافق دی. ومن كانت فيه خصلة منهن، او چې په چا کې د دې څلورو خصلتونو نه یو خصلت ورپکې وي، نو كانت فيه خصلة من نفاق، دې په ځان پوه شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې کې یو خوی د منافقت ته، حتی یدعها، تر دې چې دې هغه پرېږدي. هغه څلور خویونه دا دي: اذا تمن خان، نمبر 1، چې کله د سره امانت کې ښودلی شي ورکې خیانت کوي. امانت ور سره کې ښودلی شي. امانت یوازې دا پیسې ټکی امانت خول نه دي. چا سره دې د راز خبره وکړه، د راز خبره چې بل چاته حل مه وایه، دا هم څه دی؟ امانت. او مونږ ته څوک د راز خبره کولی شي، او را سره څوک مشوره کوي، مشوره اړې را باندې خیجي، مخ را باندې ویني، د مشورې اهل مې ګڼي چې یاره دا تجربه کار دی، پوی دی، هوښیار دی، دیندار دی، راشه په دې کار کې ورسره مشوره وکړه. خو دا مشوره هم امانت دی. اوس به زه دله د داسې کار او د داسې خبرې مشوره ورکوم چې د ده پکې خیر وي، چې کومه ځان له خوښوم هغه مشوره به ورکوم. رښتیا ووایي چې ما او تا سره څوک مشوره وکړي بیا څنګه چلي، ډوبو مې نه ګیني. نو چې کله د سره امانت کې ښودلی شي، هغه روپۍ پیسې وي، که مشوره امانت وي، که چا ور سره خبره امانت کا، د منافق کار سره خانه، هغې کې خیانت کوي. واذا حدث کذب، سبا چې کلم خبرې کوي د خبرې په پورته دروغ وایي، دروغ عادت دی. دا دویم علامت د منافقت دی. او دریم وره، واذا عاهد غدر، چې کله لوز وکړي که نه زبان واده وکړي، هغه واده ماتوي، بدعهدي کوي، واده خلافي کوي. واذا خاصم فجر، او چې کله جګړه کوي بدزباني کوي، کنځلې کوي. چې کله په جنګ شي که نه، په کور کې وړو سره په جنګ شو، او که څاروو سره په جنګ شو، او که ګاونډیانو سره او لارې کوڅې او ګاک او دکاندار سره په جنګ شو، او که ګاډي او سورلی سره په جنګ شو، نو کار یې څه دی؟ کنځل مار دی، کنځلې کوي. متفق علیه، دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دواړو ذکر کړی دی په خپلو صحیحینو کې. صحابو به محادیث او خبرې اورېدي، او د آخر زمانې زه ته ګناهګار مسلمانان مورو.
صحابه به چې حدیث واردو ناغي به څه کول زو ته چې حدیث وورو زو ته څه کول صحابه کرامو به چې داسې قسمه احادیث وارد نو سر به ځوړند کو خپل گریوان کې به سوچ شروع کو خپل ځان به لټولو چې دا خوونه خو چرته ما کې نشته د حضرت حنظله رضی الله عنه واقع مشهور ده فضائل اعمال کې ماسختن موږ او تاسو دوه پدرې مدا واقع وایو کور نروتو او پزور زور وای نافق حنظله حنظله خو منافق شو والعیاذ بالله مشر صحابي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر وروته د کور چا غوړي د چې حنظله پزور وای چې حنظله خو منافق شو دا هغه وخت چې منافقان هم یو ډله موجوده و دا هغه خطرناک خلق دي منافقان چې ظاهري بشرا چهره د مسلمان جوړه کړي بوا اوړه کې به کفر پروت پوری تیاری به پراتی په ظاهر به د مسلمان سره د دوسته خبرې کول او پړ کې ورتخه بغمه وا او دا به د نبی له سلام سره به منځونم کول په جمعات کې منافقان نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی سبحان الله با عربو د تعجب ځکه ویل کله به یو د حیرانتیا خبره وکنه حالت به سبحان الله د الله پاکي بیانونه پاکي د الله حنظله سچل شوی دی چې تزان ته منافق وي یسه به توره کنه زه حلویم کنه وې چې د نبی له صلوات والسلام په مجلس کې ما په جمعات کې ما د دین خبرې کیږي وې ټول توجه می آخرت ته قبر ته د جنت د جهنم د حساب کتاب فکر را سره چې په جمعات کې خو چې جمعات نه روزه ما کور ته راشم نو د کور ماته ګډي کنه دا کټوي سمسه دا سبزی وغیرہ بچو سره ټوکې ټکالې خبري وی بیا مې هغه حال ني چې کوم په جمعات کې د نبی له سلام سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا وره دا غسر د ځان غم پیدا شو حنظله رضی الله عنه سره چا غمو د ځان غم ور سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره چا غمو او موت اسه فرق واضح دی دا سلور نه خېچو ویل کنا چې امانت ور سره کې د خیانت کوي چې خبره کوي دروغ وای چې وعده کوي ماتي چې جګړه کوي کنزل کوي دا خو لا غفلانه دی دا سلور کارونه غفلانی کی زوی ما دا کارونه تاسو کې دي تاسو وای دا د استاد جی کې دي او خپل کې یو بل ته مخامخ کو چام په عملونه راځي چې د دې مسلې حل او با سودواړه صحابه کرام نبی له سلام لورل کې ناست ورته خپل پورا کیسه تیر کړه چې دا څه کار دی مون تاسو سره مجلس کیو یو شان حالوي او چې د دنیا دی کیسو کې ورګړی شو بیا بل رنگ حالي چې کله یو شان یو کله بل شان نو دې ته منافقت وای نبی له سلام ډاډګیرنه ورکچنا کوم حال چې تاسو زما په مجلس کې وی کدا برقرار پاتې شوم دک شانتی وی څنګه چې په دې مجلس کې وی او تاسو د دنیا د کار نه اړو اثر و نه خلې د دنیا د معاملاتونه تو بیا خو بدر سره ملائکه په بسترو په لارو کوڅو کې در سره مصافحه کوي په خپل پسترګو ملائکه وی نه خدا کله دا حال او کله هغه حالي مطلب دا دی د دوړو صحابه کرام له نبی له سلام فتوا ورکا جواب ورکو دلاسه ول ورکا چې تاسو منافقات نه تاسو چې مسلمانان یې ځکه ور سره د ځان غم الله تعالی دې موږ او تاسو سره د ځان غم لګي اوس بل دا خبره چې سبا یو کس بداسي وی چې هغه کې بدا سلور وړه خامیانی موجودي ناغه ته منافق ويم کنه ويم د دې په حق له باریک فرق دی کله چې ځان سره حساب کوم او ځان د ځان غم بیره سره نو بیا خو سلور نه چی درې دوا یو خو امرا کی وی چې ځان نه مرنګ بچي رمه ځان نه بچي چې دا خو ما کې د منافق خوې دی نو دا غي د پرېخېدو کوشش وکړو او چې بلکې وینم کنه بلکې د سلور خوونو کې یو خوې میولید او دوا میولید او درې میولید سلور واړه پکې موجود دي بیا هم چاته منافق نشم ویل مساله یاد اوسه ځکه دا ایمان کفر او منافقت چې دا د زړه شی دی او بیا خصوصا منافق هغه چاته وي په ظاهره کلمه وي او پړه کې کفر دی نو د زړه د حال نه څوک خبر دی تاسو د پیغمبرانو واقعي اوریدلي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم
چې منافق ځان سره جهاد لروان کړو چې نبی له سلام ته دا پته وي چې دا څه دی منافق دی کافر دی ځان سره به جهاد لبوتل په ډیرو معاملاتو کې په باور کړي دی یو منافق دا ځان چاپلوسه سره او چالاکه سره نبی له سلام ته ځان نږدې کړو قرآن شریف وایي نږدې د چې هغه مرتبه د ابوبکر رضی الله عنه په شان ور کړی وي دغه د حال نه خبر چې کله برانه سوال جواب رالو چې دا غو الد الخصام دی دا غو لوی منافق دی کافر دی حضرت عیسی علیہ السلام یو منافق مرګري سره دوستانه جوړه کړی و ورته پته نه و چې کله ورته پته ولګي د بیا ور سره دوستانه پریخو نو د زړه د حال نه څوک خبر دی صرف الله علیم بذات الصدور نو د زړه د حال نه بل څوک نه دی خبر پیغمبر هم ته خپل نه خبر خو چې جبرئیل زی راځي پیغمبر حیاتی نبی الله پاک سوال جواب راوستي چې دا فلانه منافق دی لکه تاسو ویلي دي چې په یو جمعه کې نبی له سلام په منبر ولاړو چې دا ټیم کې جبرئیل علیه السلام د اسمان نه د سو منافقانو لیست راوړو شپږ دیرش او هغه په یو ټیم نبی له سلام د جمعات نشړلیو او د دین مخ کې جمعو کې ورته سم نه ویل د دین مخ کې جمعو کې به ورته ورسره جمعات لک چنکاو کاغه وخت و چنکاو لکه جارو ور کې ور باندې به د مسلمانې کارونه کول ورته پته نه وکنه چې دا منافق دی خو چې په دې جمعه رااله نو د جمعات نه ور پاسه سکه ورو ور بهر یک ما د خبرې مطلب دا چې پیغمبر هم د حال نه دی خبر د چا تر سوچ ورته خدای پاک نی ویلی نو اوس لګه دلته خسوچو کوي ها زه چې یو کس کې د سلورو کارونو کې درې کارونه وینم سلور واړه وینم دوه وینم یو وینم زه مخکی ته منافق نشم ویل مخکی ته منافق نشم ویل ځکه دا یو قسم لا د خدای توب دعوا ده چې زه ستاسو دغه خبرم ته منافق ډیر نه صبرېږي او چاته نصیحت کې یا بل سړی د ضرر نه خبرې خیر خواهی دی پړه کې دا فساد نه خوري خیر خواهی دی پړه کې دا نو دته وایا چې دا کار ګوره د منافقت ته دا مکوا خیر خواهی په نرمه ور سره وایا یا بل کس د ضرر نه بچ کې تاو کته چې مخکې د سره امانت خودو والا دی هغه ورل چې د سره خو امانت دی خو د امانت سنبالولو والا نه خیانت کوي خدا سې کولې شي چې د کې د منافقانو خوې دي دا سې چاته نشي ویل چې دا څه دی منافق دی الله پاک دې خراب خوینو نه مونږ او زمونږ اولاد بچ یا ارحم الراحمین